أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. پیغمبر اسلام دیز دنیا مؤمن ده پارا زندان ده اور کافر ده پارا جنت ده. حقیقت هم دسته ده دوستان عزیز دیو جنا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیا تیس او دنیا تا ما درې طلاقونه در کړي ما ته ما نزګیرېګا ویلې څه کچره کوم یو انسان زړه کې د دنیا مینا موجوده وي نو امام زمان هیڅ کله هغه انسان خریدار نشي جوړېدی. زه یوه مختصر غونې واقعه تاسو په خدمت کې عرض کوم. څه یو دکاندار دی، هغه دکان دی د کافن کافور د شیونو دکان دی. نو هغه کسي د څو کسان راغلو، هغه د ورته څه موته یو کافن پکار دی اور څه کافور پکار دی. دی دکاندار څخه کله هغه کسانو باندې نظیر پریوتلو نو دا د ورته څه تاسو خدمات خپل شهر خلق نه لګیو دا راته ویو تاسو چیرته نه راغلیو. هغه د ورته څه مو ایوه جزیره نه راغلیو امام زمان رستولیو. الله اکبر. مو امام زمان رستولیو هغه ځای کې مو سره یو کس مړ شوی دی، مو ته څه کافور او څه کفن ضرورت دی. هغه څه کله کافور او کفن ورته ور کو کله واپسې کیږي. هغه دکاندار دوی خواخه منه دی څه مان ځان سره بو زده امام دیدان وکم زم د زمانه امام وکسم. هغه دوی بسم الله راځه مو سره کله چې هغه ور سره روان شولو سمندر ته ورسېدو. هغه کوم کسان راغلیو هغه سمندر باندې روان شو لکه څنګه ځمکې باندې مزال کولم دسي سمندر باندې مزال کی. نو دی ورته ویل چې تاسو خو سمندر باندې مزال کو زب څنګه مزال کو. هغه د ورته د پروردگار عالم نامه واخله یعنی بسم الله تلاوت شروع کا راځه ته څنګه مو سمندر به قدم چیګدو دته ته سمندر به قدم چیګدا. خو یې روان شولو دی ټیم کې سترګې د غړي څخه اسمان ورشولو. دی دکان هم دڅې پرېږداوله او کولاو بیړې بیړې سره او کسانو سره روان شو. زړه کې دا خیال راغی چې اوس باران شروع شي نو به ټول دکان سامان خراب کی. دیو جن هغه سمندر کې په غار کې دوشه خو کوم کسان راغلیو هغه اوچات ک ځان سره هغه ورسولو. کله چې هغه جزیره ته ورسېدو هغه ورته ودرېګا امام زمان نه اجازه واخلو بیا ته ور سره ملاو شه. سترګې د غړوي امام زمان یوې خیمه کې ناشته نو غځه کې امام زمان هغه اجازه واغستلو. هغه ورته روي غړو. کله چې دغه کس راغله ټول د رپیږي د خیمه مخ ته ودرېدلو. امام زمان ور باندې خیمه نه یو आवाज وکړ څه او مؤمنه دوی مینې د زړه کې نه زیږي ته سمندر کې دی وجه نه غار کړی چې ته د دنیا مینا راوغستله. او مؤمنه زه تاسو سره نشم ملوي دي څوره پورې زړه کې د تا دنیا مینا موجوده وي دنیا محبت موجود وي غوره پورې امام زمان ارزو تمنا ما کوه. بس دوستان عزیز مو ته پکاره چې د دنیا مینا نه ځان وساتو دنیا مینا پرېږدو. وصلی الله علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.